نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د نبی کال مبارکي ورکول په شریعت کې د دې ثبوت شته او کنه. د حضور صلی الله علیه وسلم 63 سال زندگی وا چرته په یو حدیث کې هم ندی ثابت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی کال په ابتدا کې چاته مبارکباد ورکړي. هم د کشان د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه هم چرته په یو حدیث کې په یو روایت کې ثابت ندی چې د نبی کال په ابتدا کې چاته مبارکباد ورکړي. هم د کشان سلسله وار د ائمه مجتهدین نه هم دا عمل ثابت نه دی. نو په شریعت کې د دې اس قسم ثبوت نشته. البته زموږ علما فرمای کو یو انسان بدی نیت سره د نبی کال مبارکي ورکی چې یو مسلمان بلتا مبارکباد ورکی او نیت دا وي چې الله دې د آینده کال ستاسو لپاره د خیر او د برکت باعث وګرځي، نیت دا وي، عبادت نه غني، ضروری نه غني، دک نیت وي، نو په دې صورت کې گنجائش ته چې مبارکباد ورکړي شي. ولیکن د یو سیس په شریعت کې ثبوت نشته، د دې نه احتراز او ځان بچ کول بهتر دي. البته روایتو کې د یو دعا نقل ده چې کله میاش ولیدل شي 90 میاش، نو دا دعا ویل مسنون دی هر مسلمان لپاره. اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامه والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. نو د دې دعا ویل دا مسنون دی په هر مسلمان باندې، او هر کار چې شریعت کې دغه ثبوت نه نو هغه نه احتراز بهتر دی. ځکه کو چرته دې نه احتراز ونشي، ځان بچ نکړي شي، نو ممکنه ده چې مستقبل کې دا یو ضروری وګڼل شي او عبادت وګڼل شي او بدعت ته جوړ شي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام.